اوزا بسم الله کړه بحث چې وکړو په میدان باندې حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مولوی صاحب د خپل ټرن نه د محلې جماعت جوړ کړی دی، ښه ښکلی کینی او ښکلی په ترتیب سره لګیا شي، درود شریف پکې مو ووایي او آیات ووایي او دارنګې ښه ښکلی لګیا شي، بیا پکې د فتوی اقسام مو ووایي، بیا پکې د کفر اقسام مو ووایي، بیا پکې د عذاب قبر نم خلق ویری، بیا پکې د قیامت نم خلق ویری. مولوی صاحب دا د ترغیب خبرې نه دي، دا د ترهیب خبرې دي او دا میدان د ترغیب نه دی، دا میدان د مناظرې دی. درې قسمه میدانونه دي، دا میدان چې دی دا میدان د وعظ نه دی، دا میدان چې دی هغه د مناظرې دی. میدان د مناظرې وپېژنه، نن میدان د مناظره کې ته ما سره مبادیات وکړه او په دې خبرې وکړه. ما تاله دعوه درکړې ده، دعوت تا ته چې کوم دی نن یو 2 هفتې مخکې در رسېدلې ده، دقه دعوه باندې میدان ته راشه، هرکلی درته وایو، یو ځل درته بیا هرکلی وایو، دقه میدان باندې میدان ته راشه، ستا تنقیحات دي وکپي، بالکل خالی لاس درته دلته ناسم او چې د کمې جواب در نغې بیا درته زه مجرم یم. په خبره ورسېدې خو لومبې چې کوم نه ما دعوه درکړې ده، ته لږ همت وکړه، د هغې دعوې خو جوابي دعوه راکړه، که جوابي دعوه نه راکړې ته وایې چې دعوه واضحه نه ده، دعوه ښه واضحه دی. یو ځلې بیا وایم چې د جمعیتي هېڅ عمل قابل قبول نه دی. ولې؟ په کتابونو کې داسې عقاید دي چې هغه شرکیه او بدعیه دي. که جمعیتي ته نه اعلان د براعت وکړو، بالکل زما رور دی، په جنت کې به دواړه یو ځای ګرځو. چې موحد شو زما رور دی، زه به د نن نه پس ستا جنډه په خپل کور باندې ودرو، خو د خپلو شرکیاتو او د خپلو بدعاتو نه انکار وکړه، د هغې نه براعت وکړه. زما ستا سره د مسلې جنګ دی، زما ستا سره د پولې او د پټي جنګ نه دی. دا پوله پټۍ درته زه په چیلنج کې لیکم، که دا د توحید عقیده یې خپله کړه، والله په خپل کلي کې لږ کور هم پرې جوړوم، په خپل کلي کې بل درله چې کوم دی پټۍ هم در کوم، چې ستا څه خوښي هغه له در کوم، خو ته صرف د توحید عقیده خپله کړه. پوله او پټۍ به صحیح، کله 10,000 روپۍ پیش کوي، کله 60,000 روپۍ پیش کوي. د عقیدې په میدان کې پیسې څه وي؟ د عقیدې په میدان کې پیسې څه شی دی؟ عقیدې میدان ته راشه، زه ته خپل کور خالي کوم. عقیده ومنه، توحید ومنه. صحابه توحید چې کله مهاجرینو توحید ومنه، صحابه ورته خپل کورونه تقسیم کړو، خپل چې کوم نه بیبیانې هغه طلاق یې کړه، هغو ته یې په نکاح کړې. موږ ستاسو رونه یو، خو هله به رونه یو چې زما سره توحید ومني. توحید معنی ده یووالی، په دقه عقیده باندې به یو کېږو. که په دې نه یو کېږي، والله چې د زنکدن کې به هم زما دا اواز وي چې جمعیتۍ د دغه عقایدو د وجې نه مشرک هم دی چې دغه عقاید په کتابونو کې دي، کافر هم دی چې کوم عقاید د کفري، او بدعتي هم دی چې کوم عقاید د بدعتي. یو سړی د دکان کې پاپړ خرڅوي، هغه ته دکاندار وایي، یو سړی کفر کوي هغه ته به کافر نه وایي. دا ډېر بې غیرته نه چې د دکاندارۍ په مسله کې هغه دکان یو سړی کې هغه ته دکاندار وایي. دلته چې د اسلام مسله راشي بیا ورته کافر نه وایي چې د کفر کار کوي. چې د ابوجهل کومه نظریه ده، حق د یو سړي او هغه ته مشرک نه وي، مشرک به کوي کوم ځای؟ بیا نه ابوجهل مشرک دی او نه بل، دا خو بیا وحدت الادیان دی، هر څوک په حق دی. خو زه دقه خبره کوم، نه تعصب کوم، والله دا خبره د زړه نه درته کوم. دقه ستاسو په کتابونو کې عقاید دي، صفا خبره ده، په دې کې نور هېڅ وضاحت هم ضرورت نشته. صفا خبره ده، دغه عقایدو نه انکار وکړئ یا ووایئ چې دغه عقاید چې کوم دی زموږ ته برات دی، نو بالکل زموږ نزاع ختمه. بله دا خبره دی وایي چې یاره په چا چې اسلام راوستلی، ما ته غوږ شه مولوي صاحب توجه غواړم، وایي چا چې اسلام راوستلی وایي هغه زما مشران دي. جنرال مبین خو چې راولګي نو هغه چې کوم دی فضلالرحمن مولوي صاحب ته کافر وایي، نو هغه ستا مشر دی، نو بالکل ستا فضلالرحمن مولوي صاحب کافر شو. شیخ رحیم الله مولوي صاحب راولګي، فضلالرحمن مولوي صاحب ته کافر وایي د کور جمهوریت په مسله کې، نو هغه ستا مشر شو، نو فضلالرحمن مولوي صاحب کافر شو. شیخ حماسي صاحب چې کوم دی په استمداد من القبور او په استشفا کې هغه چې کوم دی رالګي جمعیتیانو ته دغې د وجې نه چې کوم دی د چا چې دغه نظریه کې په جمعیتیانو کې که په هر چا کې دغه نظریه هغه ته مشرک وایي، نو ستا مشر جو ستا مشر په تا باندې شوه، خپله څپېړه په خپل سره شوه، د خپل مشرانو په توی منه. او زه به درته میدان د مناظره کې هم پیش کړم، خو الله دې تا راولي دې میدان ته، زه به تا ته په میدان د مناظره کې هم پیش کړم چې ستا یو جمعیتی رالیږي هغه وایي چې دا کار شرک دی، په خبره ورسېدي، او بل رالګي وایي چې دا شرک دی، نو د دې د وجې نه چې کوم نه دا شرک نه دی،
دریم براولږي هغه ما ته وښه ما ته بیا درته وضاحت کوم تا په کوم مرسي په کوم غلشه غلس خبره صحیح ده دې مرسي خبره صحیح وضاحت غواړه یو راولږي چې هغه دا اسلام دی بل راولږي دا اسلام نه شرک دی و د شرک دی نو بیا په پتو لګي چې دا کفر دی نو چې کافر په خپل ثابت زه به دا ثابتوم چې د علماء دیوبند 135 فتاواجات په دې باندې چې په هغه کې بس تاسو عقاید به تاسو به توحید ویلي تاسو به ورته مستحب ویلي هغه به ورته شرک ویلي هغه به وایي چې دا صفا شرک دی تاسو د خپل جمعیتانو فتوی به زه راواخلم په هغې کې به تاسو وایي چې دا پلانکی کار د اسلام دی ستاسو خپل جمعیت به رالیږېدلی وي چې دا کار د کفر دی دا سړی کافر دی یاره که مې پیش نه کړو دا ګز او دا میدان خو ته خو میدان ولګوه په دقې موضوع راشه بیا درته دعوت درکو که آنے جانے کرائی وی حق میدان نه چې آنے جانے کرائی دیم په ما شوه که روټۍ وی هغه دیم په ما شوه خو ته داسې چل وکړه دقې میدان نه راشه چې ستاسو په کتابونو کې کوم عقاید دي هغه شرکیه بدعیه دي که دغه تاسو ساتئ تاسو مشرکان که بل څوک یې ساتي هغه مشرک زه خو دا نه یم چې خامخا ته مشرک یې چې ته یې ساتې جو تم مشرک چې بل یې ساتي جو بل هم مشرک زما پته او بله دا خبره چې دی وی تاسو چې کوم دی په پلان کې نو شیخ طیب صاحب وی قائد محترم شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاهري صاحب هغه وی د پلانکو سره ملاقات کړی په ملاقات باندې سړی کافر کېږي ما ستاسو سره ملاقات وکړم زه کافر مشرک شوم زه شیعه سره ملاقات کوم زه شیعه شوم زه بل چا سره ملاقات کوم سړی به شیعه کېږي په ملاقات باندې یا یو سړی زما میلمه شي زما زه ته مشرک راغی زما زه ته بدعتي راغی موږ سپین چې کوم دی سپین بدعتي نه کوو چې زما دروازې له راشي چې بدعتي راشي یا انسان راشي مشرک راشي نو زه به څه کوم شرم به خبره ورسېدې د غیرت خلاف خبرې مه کوه موږ پښتانه ړومبي یو او مولیان رستو یو چې زما دروازې لکه شیم راشي زه به ورته روټۍ غورځوم زه به ورته روټۍ ږدم زه به چې د انسانیت کم قدر دی زه به یې کوم که په هغې باندې زه مشرک کېږم نو په هغې خو به دلیل ته وایي چې دا کوم ځای کې راغلي دي چې یاره چې چاته د چا سره میلاو شي چې په هغې باندې مشرک کېږي ولې صاحب ګاډې واډې مه وایه صحیح خبرې نه راشه بله دا خبره چې وایي د شهباز شریف نوم دله سم نه درځي نو دغه سره خو زمونږ دغه پښتانه وایي چې په ښه دې نه راځي نوم یې نه راځي دغه پلیتان که مال نوم راځي او که نه زما نه دي پکار تاسو له به نومونه ځکه درځي ستاسو مشران دي تاسو ترې مبارک شي مولانا شهباز شریف صاحب ورته وایه مولانا شیخ شهباز شریف صاحب ته وایه ستا خوښه بله دا خبره چې دی وایي فضلالرحمن مولوي صاحب جمهوري دی بالکل چې فضلالرحمن مولوي صاحب جمهوري دی میدان ولګوه په هغې کې هم خبره وشي چې یو عقیده ښه دقه ده بل عقیده داره زه خو په عقایدو خبره کوم ته یې ورالې زه یم ستاسو په ټولو عقایدو به باسو او داسې ښکلی باز به وشي قسم په خدای زه دې باز ته زه هغه بلې مناظرې له دومره په شوق راغلی یم د هغې نه یو په دوه په شوق زه دې مناظرې له راغلی یم ولې په دې کې به ټول عوامو ته پته ولګي چې د جمعیتیان څومره په اوبو کې دي دوی د خلق څومره ګمراه کو لکه د تعصب خبره نه کوم عقاید په کتابونو کې موجود دي دغې د وجې نه ما کې څه تعصب نشته یا تاسو په تندي باندې ستاسو عقاید لیکلي په کتابونو کې دي د هغې د وجې نه چې کوم دی دا خبره بله دا خبره چې دی چې کوم دی وایي چې که یو سړی چې کوم دی په غر کې دی او هغه څوک ورته دایي نه دی رسېدلی نو هغه به هم چې کوم دی د هغه نه به تپوس کېږي چې تا ایمان ولې نه راوړی دا مولوي صاحب دا خبره د انتهایي غلطه وکړه دا په حدیث کې دا الفاظ نشته معنا صحیح دی دا حدیث کې الفاظ دا مسله ده ځان ما ته غوږ شه که نه دا مسله ده دې ته چې کوم دی مسئله د شاهق الجبل وایي مطلب دا دی شاهق الجبل شین الف ها چرګۍ ها هغه دوه خولې چې ستا په شانې ښه نو هغه هاره نو شاهق الجبل مسله ده چې په هغې کې اختلاف امام ظهري پر مولا د نور امامانو دا هغه مسله ده هغه په نبي علیه صلات وسلم د عوامو د ګمراه کولو لپاره هره خبره په نبي علیه السلام مه تپه یقیني ما باندې دروغ ووایه برداشت به کړم زما په ملګري دروغ ووایه برداشت به کړم خو چې په جناب محمد صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ووایه والله که برداشت کړم د برداشت کولو نه ده بیا وایي ته برداشت نه شي کولی والله که داسې خبره برداشت کړم درېیمه خبره دا ده چې ډېر فتوی اقسام وایي د فتوی اقسامو دلته میدان د مناظرې دا خو موږ دارالابتا ته راغلي یو یا دارالقضا ده یا چې کوم دی موږ د ابتا کورس کوو خو زه ستا خوښه رانو بل دا وایي دا جمهوریت چې دی وایي بله دا خبره غوره ښکلې خبره یې راکړې ده د جمهوریت چې دی دا خوندور کوپر دی زبردست تاسو د مینې او د محبت د جمهوریت سره ستاسو د مینې د محبت نه قربان چې د جمهوریت خوندور کفر دی جمهوریت خوندور کفر دی دا ستاسو چې کوم دی ډېره پسندیده کفر دی دغه کفر
دغه کوپر تاسو ته مبارک په خپل جبر ته وي خپل داوی په خپل رد کا خوندور کوپر او نوې کوپر مارکیټ ته راوت نوې نظام خوندور کوپر دا لري تاسو مبارک شي دا لري تاسو مبارک شي بل دا خبره ډېر خبره لاندې دا خبره چې ما دعوت کړې جواب دا ورکا بیا درته میدان مناظره جوړ کا او تخت ما قسم نه صفه خبره ته کوم الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خوندور کفر دی دا معنی دی ویلي مولوي صاحب محترم په خبرو کې تاوی چې جمهوریت خوندور کفر دی دا معنی دی ویلي ما کفر مفادیات خو چې تاسو د پر خوندور دی دا معنی دی ویلي ښه بهرحال زه خو کوشش کوم چې د مولوي صاحب د هر یو خبرې جواب وکم هغه د یو هم جواب نه کوي یو غنټه وسم پاتې دی مولوي صاحب محترم ښه ویښ کېنه مولوي صاحب تاسو درود شریف وایي که نه نو دا یو خبر راته یاد شوی دی ښه په قلاره درود شریف وایي نو دا مونږ وایو رسول الله فرمایي چا په ما باندې یو کرته درود ووایي ټول صلی الله علیه وسلم نو داس رحمتونه الله نازلوي نو مونږ ځکه وایو نو دین علاوه یو بهترینه نسخه چې دا زمونږ اکابرین هم وایي او زمونږ مشران هم وایي چې کم یو پنځپیري په ورځ او په شپه کې 1000 کرته درود شریف ووایي الله به دې ته هدایت نصیب کړي سبحان الله نو دې دغه شروع کې وظیفه او بیا مولوي صاحب محترم وایي چې دعوا ما ذکر کړی د جواب دعوه راکا نو مولوي صاحب محترم تا او دعوه دې داسې ویلې چې ستا د دعوې لاندې متعدد موضوعات ته هغه کې تکل یو کتاب وای کله بل کتاب وای یا کتابونه لفظ را یاد کنه نوم خو د کتاب نه اخلي یو دو کتابونه نوم دی یاد کړیو البصائر او بل کم ذخایر یاد کړیو نو بهرحال دغه موضوعاتو کې لاندې ډیر موضوعات دي دې کې به یو موضوع مونږ راواخلو چې جمهوریت تا هم دغه ویلی وو چې په دغه ملګری ته چې جمهوریت هم د دې لاندې دی نو دغه جمهوریت باندې به موږ مجلس وکړو بحث به وکړو بالکل دې دپاره تاریخ مقرر کړي په دې به موږ بحث وکړو اول به دې مجلس کې به تنقیحات وي په جمهوریت په مسله او که جمهوریت مسله دې خوښه نه وي بیا ما درته ستاسو کتاب پیش کو ها تا به عبارت هم ونه ویله ما عبارت هم ویله په حق مسله ما سره مناظره میدان ولګوه عذاب القبر په هغه باندې به بحث وکړو د هم زما خوښه ده که دې نه علاوه اعاده الروح مسله یادوي په دې باندې را سره بحث وکړه دې ته هم زه تیار یم دغه درې ما درته وویله خو یو موضوع متعینه کړه بل مولوي صاحب وایي ته خبرې کې زه خالي لاس راغلی نو مولوي صاحب محترم تا خو دغه مناظرې چیلنج هم تا ورکړې ده او راغلی ته خالي لاس دا خو عجیبه خبره ده نو او بل مولوي او بل څه شي الحمدلله زموږ سره د قرآن او حدیث تورې هم شته او بیا مولوي صاحب محترم وایي د عقیدې په میدان کې پیسه او روپۍ د دې بس کمال وي نو د دې کمال خو دا د لیدلو نه هم پته لګي چې پیسه دومره طاقت لري چې تاسو جمعیت العلماء اسلام ولته جمهوریت په وجه باندې کفر نسبت کول اگر چې اوس رجوع وکړله لیکن هغه عمران خان ته کافر نه وایي ځکه چې هغه شیخ طیب ته بس پاڼه ورکړي پیسې ورکړي 10,000 روپۍ ورکړي دې نه علاوه اسد قیصر سره ستاسو ملاقاتونه هغه درس زما په خیال درس کوي شیخ طیب صاحب درس کوي زما په خیال کوي نو خپل درس پرېږده هغه ایرپورټ ته لاړ شي عمران خان د راتلو هغه خوشامدیدې دپاره که نه هغې دپاره دا کفر نه شو دا ستا د خبرو جواب کوم زما د خبرې جواب وکړه مولوي صاحب بیا مولوي صاحب وایي چې یو کس پاپړ خرڅوي دې ته خلک دکاندار وایي نو یو کس کفر کوي دې ته خلک کفر وایي او جمهوریت کفر دی اوس راته ووایي چې میجر عامر د شیخ طیب رور دی هغه دغه جمهوریت قایل دغه کافر دی او که نه دی دا حافظ عاصم منیر د پاکستان د افواجو مشر دی دا زه درته دی خو ما ته ګوره مولوي صاحب ته نه په نسل مماتیت کې د قبرونو نه راپاسوه ټولو ته زما چیلنج دی د پاک فوج د مشر په باره کې پاک فوج مشر دا اقرار وکړي چې زه جمهوریت ته کفر نه وایم هغه باره کې ستا څه خیال ده ته هغې ته کافر وایي او که نه دغه که ایمان درکوي د دې جواب ما ته راکړه چې کله خو ما ته وګوره ښه چې کم فوجي ووایي چې جمهوریت کفر نه دی که ته هغې باندې ستا صفت و هغې ته کفر وایي او که نه وایي وجه څه ده او که نه وایي بیا علما کرامو ته ولې وایي
بل دی وی شیخ رحم الله سے مولانا سے باندې فتوا لګولې و دا بالکل دروغ ده لعنت الله علی الکاذبین دا بالکل دروغ ده او بل مولوی سے وی شرک دی تاسو په کتابونو کې لیکل شوی دا چې دا کار شرک دی دا کار شرک دی نو مولوی سے تاسو په کتابونو څه پوهیږي واس چې یو کس په اردو نه پوهیږي یو کس په عربي نه پوهیږي هغه زموږ په کتابونو په البصائر په اندې څه پوه شي دا شرک مولوی سے صرف دی ته نه وایي چې دغه د شرک اقسام شاه ولی الله محدث دیلوی رحمه الله ذکر کړی دا په خپل کتاب کې هغه ریاکاری ته هم شرک وایي مولوی صاحب زموږ چې په کم کتابونو کې لیکلی ده چې شرک هغه به ریاکاري وي دا هغه شرک نه دی چې هغې د وجه نه انسان د دایرې د اسلام نه بهر راوځي دا شرک ته اوس دلته 2 رکعاته مونځ کوي مولوی صاحب او دا د خلکو ته د شو منټ دپاره کوي ته مناظره کوي د حق دفاع کوي دې دپاره کوي چې خلک زما تعریف وکړي خلک ما ته ښه ووایي مقصد دې دا وي دا هم شرک دی نو هغه شرک نه هغه مراد نه دی چې اسلام د دایرې نه بهر وځي محترمه بل مولوی صاحب په هره خبره کې قسم په والله 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 دغه الفاظ مولوی صاحب د قسمونه ډیر زیات خوړل دا هم د دروغجن سړی علامت دی خیر دی موږ درته دروغجن نه وایو قسمونه مه خوره نو دا به ستا دپاره بهتر وي او دلته به درته یو شعر وایم چې دو رنگ छोड़ कर یک رنگ हो जा یا سراسر موم हो जा یا سرسنگ हो जा محترمه دا کفر چې جمهوریت په وجه باندې ته کفر وایي دا هغه میجر امیر ته م وایه د پاکستان د فوجیانو هغه افواج پاکستان ټولو ته وایه هغه هم جمهوریت مني او دغه شان د مولوی صاحب د میجر عاصم ته هم وایا پوئیگی نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں محترمہ دیکھو ما تو ګور دین علاوه یو بل خبر درته دا کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان من رأى منکم منکرا کله یو انسان ته وویني چې هغه بد کار کوي نو رسول الله فرمایي چې اول هغه په لاس باندې منکه که چېرته دا طاقت نه لري مولوي صاحب محترمه نو بیا په ژبه باندې وینا وکړه او که چېرته په ژبه باندې وینا نشي کولی بیا زړه کې بد وګڼه که نه اوس ته د علما کرامو په باره کې خو وینا کوي د جمهوریت کې دا کافران دي هغه فوجیانو په باره کې بیان ولې نه کوي د دې جوابات مال راکې مولوي صاحب بل مولوي صاحب وایي چې موږ در سره ملاقات موږ تاسو سره ملاقات کوو نو د ملاقات په وجه باندې څوک کافر کیږي نه که شیخ طیب صاحب عمران خان سره ملاقات وکړو نو هغه ځکه کافر نشو نو مولوي صاحب دا ملاقات او په اتحاد په هغه کفر شیز کې دا فرق دی مثال په تور باندې اوس یو کس کفر کوي کنه او تا به مشهور قاعده اوریدلې چې کفر رضا بالکفر کفر باشد مولوي صاحب چې د په کفر باندې رضامندي دا هم کفر وي یو انسان کفر کوي او ته په هغه په کفر رضامندي اختیاروي دا هم کفر دی او بل دا چې یو انسان په دې کفر عمل کې ورسره شریک شي دا خو بیا کفر اکبر دی په نسبت د دې رضا بالکفر کفر باشد باندې نو مولوي صاحب ما درته وایي کنه په 2013 کې ستاسو په پنځپیر کې اجتماع وه صحیح ده هغه کې امیر جماعت اسلامی هغه وخت کې پروفیسر ابراهیم صاحب او نائب امیر هغه امیر جناب سراج الحق صاحب او دې سره بل منور حسن صاحب دې چې کله الته لاړله نو دغه شیخ طیب د دې مشر هغه پاسې خوشحالي اختیار کړله اوس هغه کسان ستا په نسو کافران دي که نه ځکه چې جمهوریان دي هغې ته خوش آمدید ویل په خپل جلسهګاه کې جلسه د قرآن په نوم جوړ وي دا آیا مناسب دی او که نه دی ستا په نسبت باندې دیم دې سره سره هغلته شیخ طیب صاحب د خپل اتحاد په باره کې خلکو ته ترغیب ورکړله چې زمونږ جماعت اسلامي ولو سره اتحاد دی اوس دغه جمهوریت چې کفر وي په دې کې هغې اتحاد کول مولوي صاحب دا کفر دی او که نه دی دې خبرې ماله جوابات راکړي زه ستا د هرې خبرې جواب کوم او کاش چې ته زما د خبرو دغه شانې جوابات وکړي بیا مولوي صاحب محترم دلته به یو بل تپوس هم وکړم چې د 1973 کم آئین چې و هغه غلام غوث هزاروي رحمه الله مفتي محمود رحمه الله علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله غوندې کې لوی خلک هغې کې حصه اخیستې وه او د پاکستان جنډه اوچتونکي خلک چې کوم ده هغه علمای دیوبند هغه کسان چې ستا په نظم معتمد او معتبر دي هغه کسان هم د جمهوریت قایل وو هغه باندې د کفر فتوا ولې نه لګوي که ته وایې هغه د جمهوریت قایل نه نو هغه بیا د آئین ولې مقرر کړله دا د دې جواب به هم ته راته وکړي بیا مولوي صاحب محترم ما ته بار بار وایي فلانکي کس کتاب دا لیکلی د فلانکي کس دا لیکلی د مستحب ویلی د شرک ویلی د منګړتې خبرې کوي هم په دنیا کې داسې یو فتوا راته وښایه د علمای دیوبند داسې یو فتوا وښایي چې هغه په یو کار ته شرک ویلی او هغه فتوا کې په پنجپیریانو باندې د ګمراهي فتوا نه وي چیلنج دی زما ودې ښایي داسې یو فتوا ما ته وښایي چې هغې کې په بهترین فتوا کم یو د بنور ټاون والا بهترین فتوا هغه ده چې وایي په دې پنجپیریانو پسې مونځ نه کېږي دا خلک چې ناست پسې مونځ نه کېږي ګورئ دا د عذاب قبر منکرین دي
او مولوي صاحب بیا به ته وایي ستا په دغه موضوعاتو به خبرې کوو. مولوي صاحب لږ راشي چې دغه عذاب قبر باندې هم باز وکړو، په جمهوریت باندې هم باز وکړو چې سترګې درته کولاو کړمه انشاءالله. زه درته بار بار وایم مولوي صاحب ګوره ټایم زه وایم چې 1 غنټه پاتې هم ده که نه انشاءالله بحث به کېږي. خو زه درته دا وایم مولوي صاحب محترم ستا په موضوعاتو کې ډېر ستا دغه دعوه کې دعوه دې چې عام غونډه کې ذکر کړ بیا هغې کې یو څو موضوعات دی په دغه موضوعاتو کې جمهوریت راخلي، عذاب القبر راخلي، یا دغه شانتي د اعادة الروح راخلي. صحیح ده مولوي صاحب محترم اعادة الروح راخلي دې کې یو ته یاد کړه بس هغه به مقرر کړو هغې باندې به بحث وکړو. هغه خدا سي دي چې تنقیحات نه وو، هغه خو د خپل یو وضاحت کوو، زمونږ ته پوس نه وو، زمونږ ته پوس نه وو، وضاحت کوو بس دغه خبره وو. سوال کاری سیستم شروع وشکو ستاسو اجازت ته حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما امرت. زمنګ د ملګری کاقیده را سره ملګری بشي د بار بار چې کوم دی د خپلې د دې ټرن مکمل ځان د داسې جوړ کړی دی لکه ځانه په کمره کې ناست دی او کلیپونه کوي هغه شی نه دی. مولوي صاحب زه ته بار بار وایم ما دعوه درکړې ده 2 هفتې مخکې مې درکړې ده. مولوي صاحب دعوه مې درکړې ده جوابي دعوه راکړه که وضاحت غواړي وضاحت وکړه یا کس او ای په دې خو شین امین پوهېږي چې خبرې شروع کې صرف شعور عقل او شعور راشي هغه هم په دې پوهېږي صفا خبره ده چې د چا په کتاب کې عقیده څنګه عقیده ساتي حق شان ته به حکمي لکه یو سړی عقیده د شرک ساتي موږ ورته مشرک، عقیده د توحید ساتي موحد دی، کټر پنځپیری موحد، عقیده د بدعت ساتي کټر بدعتي، عقیده چې کوم نه د کفر ساتي کټر کافر مرتد واجب القتل. دا صفا خبره ده. مولوي صاحب صفا خبره لراشه کله وی جمهوریت ته هغه خلق دی ګوري والله خلق دی ګوري دا به رستو دا خلق ګوري دا خو ته خو نه شیر کې ما ته پته نه هغه مخ کې شیر کړی دا نه دا کلام هغه شیر کړی دا یو ټوکړه تی راواله ما زما غزم په ټول پیجونو کې موجود ته خو نه شیر کوي خو مونږ شیر کو دا ټول خلق ګوري ته خو صرف ټوکړه شیر کې مونږ دا شیر کو دا ټول خلق به ګوري چې یاره دنه بیا مطالبه د سکیږي او د کیسو زستانه مطالبه کوم. مولوي صاحب د دې جوابونه رواني غوښه مولوي صاحب زستانه مطالبه کوم چې دعوه مې درکړې د تنقیح وکړه چې تنقیح نشي کولی جوابي دعوه راکړه او میدان ولګوه هر کله درته وایي. دیمه خبره دا رہی چې یاره دی وایي موږ بار بار درود وایو الله دې توفیق درکړي بیا وایي موږ خو اعتراض نه دی کړی الله دې هر چا له توفیق ورکړي چې په نبي علیه السلام درود ووایي کلي خبره ده. بله دا خبره چې دی وایي چې دا فتوا چې کوم نه ولګوله وایي فتوا د هر چا کار نه دی او فتوی لپاره شرایط دي. مولوي صاحب چاته چې حق واضح شو که یو سړي ته موحد وي بس دا موحد فتوا را، که یو سړي ته مشرک وي دا شرک فتوا را. چاته چې حق واضح شو یو سړي شرک کو ورته مشرک وایه دا خو دله لکه یو سړی مشرک کړي نو هغه به ته په مفتیانو پسې ګرځي چېرې د پلانکې شرک کوي ته به مشرک ووایم که نه دا خو ته بې غیرته یې. یو سړی چې کوم نه ته په پولو په پټي باندې غیرت کوي هغې ته خپل حق وایي او هغې ته چې کوم نه خپل حق هغې لپاره لړېږي هغې لپاره جنګ کوي د دې لپاره جنګ نشي کولی چې یو سړی شرک کوي او هغه ته مشرک ووایي. زه درته مشرک په دې وجه ویم زه به بدعتي ته بدعتي په دې وجه ویم چې دغه به بدعت دي هغه به شرکیات دي هغه د فري دي زما ورور دي. بیا دغه خبره بیا درته ویم چې دقې خبرې نه راشه دعوه چې ما لیکله جواب دعوه راکړه دعوه ما لیکلې ده چې ستاسو هېڅ عمل قابل قبول لري ولې ستاسو عقاید شرکي او بدعتي یو ځلې بیا واوره جوابي دعوه راکړه. بله دا خبره چې یاره دې بیا عذاب قبر موضوع ته لاړ. مولوي صاحب زما ستاسو سره بحث نه دی په دغې باندې زما بحث په دې ستاسو هېڅ عمل قابل قبول نه دی ته ولیکه زما هر عمل قابل قبول دی. دویمه دا خبره ته وایي زه وایم چې ستا عقاید شرکیه او بدعتي زه وایم ستا عقاید شرکیه او بدعتي ته وایې نه شرکیه او بدعت نه دي استمداد من القبور جایز دی سماع موتا من قریب و بعید عادتا دا شته. نور چې کوم شرکیات دي ستاسو هغه چې کوم نه استشفاء استمداد توسل د نور چې کوم دی اولیاو نه مددونه غوښتل
قبر ته سجده کول یا رسول الله بطریقه الاستعانه یا رسول الله بطریقه الاستعانه جائز دا ویل یا رسول الله بطریقه الاستعانه جائز دا عقیده صبر وکړه ته صبر 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 ته بلا ټینګ شي تا باندې به وربل ما ته وښه ګوره یا رسول الله بطریقه الاستعانه جائز دا عقیده دی ټول باندې راشه مولوی صاحب د خپل عقیدې دفاع وکړه زه درته بیا وایم زما د پنځپیري معتبر پنځپیري په کتاب کې وښیه چې د کفر او د شرک عقیده بالکل زما برات دی او زه به لاړ شم خپل مرکز نه به په هغې باندې د برات اعلان راوالم خو ستا په کتابونو کې زه ښیم ته به فضل الرحمن مولوي صاحب نه دعوت د دستخط راوالي چې دا هم شرکیات دی او بدعات دي فضل الرحمن مولوي صاحب دې په خپله برات اعلان وکړي بیا دې پرې نور وکړي دومره خوند به وکړي د توحید عقیده به جوړه شي اتحاد او د اتفاق چغې ویلی کېږي هغه به پکې هم جوړ شي بله دا خبره چې یاره ته چې کوم نه څه کوي وایي شیخ طیب صاحب چې کوم دی د پارټو سره میلاو شو وي هغه چې کوم دی نه کافر کېږي او زمونږ فضل الرحمن مولوي صاحب چې کوم دی کافر دی مولوي صاحب اصل خبره داره که شیخ طیب صاحب د شیعه سره میلاو دغه سره میلاو شو په عمران خان سره او تو ته کافر وای په خبره ورسېدې ما ته غوږ شه تو ته کافر وای نو بیا خو دغه ته هم کافر وای فضل الرحمن مولوي صاحب ته هم ووایه چې هغه د شیعه تعظیم هم کوي د شیعه تعظیم هم کوي په تعظیم کې تفاسیم او جلسې هم راولي او هغو پکې هغه خپل شی هم په بره څه نومې هغه لرګی ونې هغه هم په بره کړی او په کرسمس ډے کې ستاسو لوی مفتیان داخلېږي مولوي صاحب که نورې حق ویم بیا میدان در رانه پاتې کېږي د میدان خبرې رانه دلته کېږي زه ویم میدان جوړ کا تا ته به زه په تفصیل سره ووایم چې زه تاسو ته ولې مشرک ویم ستاسو عقاید کم شرکیه دي میدان جوړ کا ته خو میدان نه کله خبره یو طرف ته راولي کله بل طرف ته راولي رور شه د رورولۍ خبره درته کوم چې عقیده دې زموي نو دقې موضوع له راشه چې یاره ستاسو عقاید شرکیه بدیه دي ته به وایي چې نه دي موضوع جوړه ده په خبره ورسې دقې خبرې راشه بیا درته ویم او بیا په او کې جواب وکړه یاره په دوه ټوک الفاظو کې صحیفې ته دغه راغستې دي پخوانۍ او زړې کاپیانې د غېړه کې کل دي کله یو پاڼه راړئ کله بله پاڼه راړئ کله یو سیز راړي کله بل سیز مولوي صاحب ډرامه نه ده ایکټینګ نه دی دا میدان د مبادیاتو دی په دې کې میدان د مبادیاتو جوړ کړه دومره خوند به وکړي چې ته به یې ویني زه به یې وینم دا خلک به یې ویني صفا خبره وکړه خوند به تې ته هم والي خوند به تې را خلک هم والي ښه مولوي صاحب بیا درته دعوت در کوم چې ما چې کوم دعوه پیش کړې ده په هغې باندې څه تنقید چې وایي که او که نه جدا بداوره که لنډه خبره یو ځل بیا هم مطالبه را مولوي صاحب ته ولې تا کې شعور نشته بیا هم مطالبه را جواب داوره که بیا هم مطالبه را دوام درکړله 2 هفتې مخکې جواب داوره که بله دا خبره چې دی وایي چې ګمنیره پاکستان خبره پاکستان زما کور دی پښتون هغه پښتون نه چې هغه په کم تعلیق کې وخوري بیا په هغې کې لته وایي زما پاکستان زما کور دی زه نه په پاکستان پسې بده ویم نه زه پاکستان په محافظینو پسې بده ویم نه د پاکستان په عوامو باندې زه پتوې لګوم زما خبره چې ده د جمعیتیانو سره ده علل اعلان دی واوري خبره ټول عوام دی واوري چې زما خبره د جمعیتیانو سره ده د جمعیتیانو په عقایدو باندې په خبره ورسېدي علل اعلان بیا هم چیلنج دی په فیسبوک مې هم ورکړی د بیا هم شیر کړی دی یو ځلې بیا دی چې د دوی عقاید شرکیه او بدیه دي په خبره ورسېدي دومره جرأت وکړه په دې میدان راشه د خپل عقیدې دفاع وکړه زه به در پکې غیرت پیدا کوم هغه به څه غیرت وي چې د سړی نه مقابل نه والي مولوي صاحب خپله عقیده راته د اسلام ثابته کړه لومړنی جنګ زما را دې دی مړه اسقاط چې کوم نه جایز دی او ناجایز دی هغه خبرې وروستو دي ذکر بالجار هغه بدعت دی هغه وروستو دی لومبۍ د عقیدې خبره ده په دې باندې میدان ته راشه چې ستاسو عقاید د شرک او د بدعت دي په دې کې چې کوم نه میدان ته راشه خبره خلاصه په خبره ورسېدي بله دا خبره وي بهترین فتاوه چې ده هغه فتاوه بنوریه ده قسم دی زه افسوس کوم زه چې کوم دی بیا افسوس کوم چې دوی بهترین فتاوه ونه لیده زه خو تا ته میدان ولګوه زه به تا ته بهترین فتوا وهم بهترین فتوا قرآن دی قرآن کې الله رب العزت وایي وان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم
بشرککم په دقه باندې خبره ده قرآن په تاسو پتو لګي او دا پتوی به زه میدان ته راوړم وان تدعوهم لا يسمعوا دعاء وهؤلاء شفعاؤنا عند الله وما دعاء الكافرين الا في ضلال دا قرآن پتوی دی او دا پتوی به زه تا ته میدان بهترین پتاوه به درته وهم دا عقیدی کتاب به درته وهم خورور شه میدان ولګوه مینت درته کوم میدان ولګوه جوړې درته خورم میدان ولګوه چې تا ته به زه پیش کم چې دا عقیدی کتاب څه شی تا ته به زه پیش کم چې بهترینه پتاوه څه شی زما بهترینه پتاوه زما ایمان کتاب دی زه ستا بنوریه نه منم فتوا به سو منم د عبدالرزاق مولوی صاحب خبره د وحدان مولوی صاحب خبره د پیدا مفتی صاحب خبره د زمریانو خبره زستان چې کوم د مدرسه نه منم فتوا به سو منم زستا هغه جماعت نه منم چې په کوم کې کفر او شرک کیږي هغه فتوا به سو منم زستا هغه مولا نه منم نو دغه فتوا به سو منم زستا هغه طالب نه منم دغه فتوا به سو منم دا خو ټول تعصب نه ډکی فتوی دي دا غره تعصب نه ډکی فتوی دي قرآن باندې به زه به تا ته قرآن نه ثابت کم بې تعصب فتوا ورته ته وښیم د قرآن نه وما دعاء الكافرين بیا به درته وهم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم مولوی صاحب بیا درته ویم چې راشه څه شي لراشه دعوې لراشه په هغې باندې تاریخ وټاکه په هغې باندې مناظرې میدان وټاکه هغې هر څه مقرر کړی بسم الله الرحمن الرحیم مولوی صاحب محترم پته نه کیږي مولوی صاحب محترم زما د یو خبرې هم جواب نه کوي بس بار بار لګیا دی ما تقریبا د مولوی صاحب کوشش کوم د هر یو سوال جواب وکم او مولوی صاحب محترم زما د یو سوال جواب هم نه کوي بیا مولوی صاحب وایي شرک او شرک نو مولوی صاحب ته ما ته وایي چې ته په شرک کې را سره بحث کوي نو بیا به دلته یو خبره داسې ما سره مقرر کی چې دا شرک دا متعدد اقسام لري د الله سره په ذات کې شریک کول د الله سره په صفاتو کې شریک کول دا کم یو شرک ستا مراد دی د دې وضاحت به وکړي چې هغې باندې بیا بحث وکړو بیا مولوی صاحب وایي تاسو بدعت کوئ نو مولوی صاحب محترم بدعت خو ډېر زیات قسم لري که نه کتابونو ذکر کړی ده چې بدعت په 5 قسم باندې تر اوسه پورې مماتیانو دا چېرته ونه کتله او تر قیامته پورې ونه ویني ځکه چې د اردو والا کتابونو نه علاوه عربي کتاب ته دوی رجوع نه کوي نو له دې وجې نه د بدعت 5 اقسام دی مولوی صاحب محترم یو ته بدعت هغه دی چې هغه حرام وي یو بدعت هغه دی چې هغه ناجایز ده بل بدعت هغه دی مفتی صاحب محترم واورئ تاسو خو مفتی یې که نه د دې خبرو جواب ملګرو ته ولیکئ او دې جواب راکړي یو بدعت هغه دی چې هغه مستحب وي یو بدعت هغه دی چې هغه جایز دی بل بدعت هغه دی چې هغه حرام او ناجایز دی او بل بدعت هغه دی چې هغه واجب دی محترمو سبحان الله د دې خبرې وضاحت به ما ته وکړي چې ستا کم یو بدعت مراد دی بیا مولوی صاحب وایي په مسله د سماع الموتى باندې بعیدا چې مړي بعید د لرې نه اوري مولوی صاحب محترم زموږ په یو کتاب کې هم دا ذکر نه دی دا تا دروغ وتړله او الله تعالی دې درته هدایت وکړي آمین بیا مولوی صاحب وایي زموږ د معتبر کتابونو نه دا وښایي چې موږ عذاب قبر نه منو نو مولوی صاحب محترم دا خو ستا معتبر کتاب دی که نه خضریات صاحب او هغه نیلوي صاحب والا دا ما درته وختي ومې چې دی دلته وایي اول خو دا ده چې دی صفحه نمبر 34 کې دی وایي چې د قبر عذاب چې کوم دی هغه نشته په دې قبر کې د جسد دپاره مولوی صاحب دی وایي مولوی صاحب محترم آیا دا ستا په نصب صفحه نمبر 34 کې او صراحتا وایي دلته لیکلی ده چې دا سوال جواب په دې قبر کې نه کیږي بیا وایي چې د قبر نه مراد دا نه ده تا کم خلک چې په ګنتري منتري باندې کني دا قبر نه دی وایي دلته عذاب او ثواب نشته درته عبارت به وښایي مولوی صاحب محترم نو آیا دا کس ستا په نظر باندې معتبر دی او که نه دی معتمد دی او که نه دی دې نه بل خو سم کس موږ تاسو په دغه پارټي کې موږ ته نه ښکاري ستاسو په نظر باندې بل دا مولوی صاحب محترم دومره کذاب او دجال دی چې زما مخې ته راته باندې دروغ تړي نو دی به د عوامو مخکې به څومره دروغ وایي
ها چې کله مونږ موجود نه یو بیا به څومره دروغ وایي دی اوس وایي تا شیخ طیب صاحب ته کافر وي مولوي صاحب محترم ویډیو سټارټ ده ته ما ته وښایه که مې شیخ طیب صاحب ته کافر ویلی وي ستا جیت او زما شکست ما درنه تپوس وکړله مولوي صاحب محترم ویډیو موجود ده ما درنه تپوس وکړو چې آیا د جمهوریت په وجه باندې ته مولانا صاحب ته کافر وایي او شیخ صاحب ته ولې نه وایي ځکه هغه هم د جمهوریت یو حصه ګرځېږي دې نه علاوه مولوي صاحب محترم پته نه لګي چې پریسر درکې باندې راغلی د هغه مالګه د میزبان درته وختي مالګه راوړی و نو هغه مالګه ورته بیا راوړی چې دا طبیعت یې لږ برابر شي ګپ نه دی حقیقت کې وایم ښه وختي مالګه کیمرا ورته تاو کړه چې دا وخه خیر د زړه مالګه وخه دا اوس ملګری نه دی مالګه خوري کنه دا اوس مالګه خوري بولی سه زه بس لا غب لګو کنه مولوی سه مریدین خطه د زړه ټیم چې الله بس چوپ شه غب لګو سه مولوی سه محترم نو مالګه د اصل کې زبر درته ګولې به درو غواړم ان شاء الله بیا به خبرې کولی شي بل مولوی سه وایي ز په کرنل او په جرنیل باندې حکم نشم لګولې مولوي صاحب محترم هم دغه جمهوریت کې هم دغه کرنل او جرنیل چې کوم دی مولوي صاحب هغه هم دغه جمهوریت حصہ ده کنه واغې ته هم وایي کنه ولې نه وایي هغه جواب در سره نشته بیا مولوي صاحب محترم پته نه لګي چې وس د حالت د سکر کې او که غیر سکر کې د دې پته نه لګي بار غلط وایي دا اصل کې مولوي صاحب دا لفظ فتوا نه ده عربي کې پا نه وي مولوي صاحب دا اصل کې فتوا د مولوي صاحب فاسره دا فتوا نه د مولوي صاحب محترم بیا مولوی صاحب محترم ته زه بار وایم چې صرف زمونږ د دې عبارتونو د اوس دلته جواب وکي او بیا د ما سره هم دغه موضوع چې تا کوم موضوعات یاد کړي هغې نه یو موضوع رااخلو وس صحیح ده یو موضوع مونږ راواغستله په دې دپاره ټیم مقرر کا د دې دپاره وخت مقرر کا چې هغه مسئله د جمهوریت ته ستا په نسبت جمهوریت کفري نظام دی ستا په نسبت جمهوریت کفر دی هم دغه مسله باندې ته روز تاریخ مقرر کا او دغلته د جمهوریت په باره کې خپل دعوه راکا کچرته مولوي صاحب ته زما دغه دعوه ده چې په دغه موضوع باندې د ذریت د مماتیت او نسل مماتیت ان شاء الله زما مخامخ نشو راتللی مولوي صاحب محترم د جمهوریت په مسله باندې مور تر وسه پورې هغه بچی نه ده راوړی چې زما کابرین کافر ثابت کړي محترمو د جمهوریت په وجه باندې هغه حلالي انسان نه ده پیدا شوی په دې دنیا کې چې هغه زما مشرانو باندې کفر ثابت کړي محترمو دا جمهوریت مسله دا ستاسو هغه نه ده چې تاسو په خپل منبر باندې وخت د جمهوریت کفر دی وستا مخې ته د علماء دیوبند خاکپای علماء دیوبند یو معصوم یو ادنا یو طالب العلم دلته ناس یم راشه که چېرته تا په پنجپیر کې سبق ویلی او که د مور حلالي پیدې څکلی وي دغه جمهوریت په مسله باندې ما سره بحث وکړه او دغه جمهوري مسله دا مولوي صاحب محترم ته ثابت که کفري ماشاءالله دا کیمرا مولوي صاحب ته لږ وتاو که چې د دې دغه طبیعت هم لږ مولوي صاحب محترم زه درته بار وایم مولوي صاحب محترم مولوي صاحب زه درته بار وایم مولوي صاحب محترم د اسلام او د کفر مسله دا ډیر زیات نازک دی محترمه کوشش وکړئ چې دا غیر مسلم تاسو د اسلام دایرې ته دننه راولئ هغې ته دعوت ورکړئ ظالمانو تاسو سچا پکا کټه مسلمانان هغه د اسلام د دایرې نه بار کوي مولوي صاحب محترم مولوي صاحب دا موبایل ورته تاو که دیو ته مولوي صاحب بله خبره به ته خیر دی دیو دې پکې راشي مولوي صاحب محترم ما درته وختي د شاه انور شاه کشمیري رحمه الله حواله پیش کړله چې هغه د اکفار الملحدین کې هغه قول نقل کوي د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله یو انسان کې یو علامت د هم مسلمانیت وي دې کس ته به تاسو کافر نه وایي اوس ووایه آیا امام ابو حنیفه رحمه الله نه پوهېدله چې هغه دا خبره کړې د دې جواب ما راکړه مولوي صاحب محترم دین علاوه ما درته بل یو عبارت د محمد بن سلطان القاری الهروي الحنفي رحمه الله هغه می درته پیش کړله چې شرح الشفاء کې هغه لیکي یو فصل تحقیق القول في اکفار المتأولین کې هغه فرمایي چې ادخال کافر في ملة الاسلاميه او اخراج مسلم عنها عظیم في الدين مولوي صاحب محترم مولا علي قاری الهروي الحنفي رحمه الله غوندې کې لوی خلک چې نن سبا دغه ټول علماء کرام هغه خپو خاورې ته نه رسي هغه دا وایي چې دغه اسلام د دایرې نه یو انسان بهر کول دا ډېر زیات سختترین کار دی دا څوک نشي کولی محترم ته څنګه نن دغلته یو انسان د اسلام دایرې نه بهر کوي دې نه علاوه ما درته بل حواله درکړل ته چې په موږ باندې کفر فتوه لګوي
اول خو جمهوریت په وجه ډیر موضوعات ته موږ در سره ډیرو باندې بحث په یو وخت کې ځکه نه کو چې ته تېښته اختیاروي په یو موضوع را سره بحث وکړه که عذاب القبر وي که جمهوریت وي تا ته اختیار دی یا که چېرته سماع الموتی وي مولوي صاحب محترم په دې باندې بحث او یوز مقرر ک په دې بحث کو بل حواله می درته درکړه چې شرع العقائد چې د هر چا په مدارسو کې پڑھاویږي او د هر چا په نسبت باندې بهترین کتاب دی هغه لیکل دا ومن قواعد اهل السنه والجماعه ان لا يكفروا احدا من اهل القبله چې موږ د اهل القبله کې د یو چا هم موږ تکفیر نکو بیا می درته بل حواله پیش کړله د مفتی شفیع رحمه الله چې هغه جواهر الفقه کې لیکي چې یو انسان د قطعی الدلالت قطعی الثبوت مولوي صاحب محترم چې قطعی په قران کې نص نه وی راغلی هغه مسله کې چا باندې ته د کفر حکم نشي لګولې په چا باندې ارتداد حکم نشي لګولې محترمه اصول دا دي چې په خبر روایت باندې هم کفر نه ثابتېږي الان کې ورته حدیث ویل شي چې په هغه نه ثابتېږي قران کې به صراحتا ذکر خایي چې لدی وجنه تاسو کافران یې قطعی حکم به تماته خایي او بل مولوي صاحب شرح التحریر د دې کتاب حواله می درته درکړله چې په جلد نمبر 3 او په صفحه نمبر 318 کې دی لیکل دا عن ابي حنیفه رحمه الله یقول نقل کوي ولا نكفر اهل القبلة بذنب چې مونږ چرته هم کفر نکوو د اهل القبله په یو ګناه په وجه باندې محترم اوس ته څنګه یو انسان ته د ګناه یا د یو ناجایز کار په وجه باندې یا د هغې یو مکروه عمل په وجه باندې ته ورباندې د کفر فتوه لګوي ما درته وختي هم وویل مولوي صاحب راشه که چېرته د مور حلالي پې دې څکلی وي او که چېرته په قرآن او حدیث باندې پوهېږي او که چېرته د پنجپیر کې د سبقونه ویلی وي راشه ما سره دلته بحث وکړه په مسئله د جمهوریت بحث نه مراد مې دا ده چې موضوع مقرر کړه او یا په مسئله د عذاب القبر چې ستاسو عذاب القبر نه تاسو دغه جسد دپاره انکار کوئ دغه جسد دپاره عذاب القبر په دغه دنیاوي قبر کې تاسو نه منئ د دې وضاحت ماته وکړه که چېرته دغه قبر کې دا خو ستاسو ملګري بس